زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي چې دلته ماشومانو ته پړوکوالي کې هم په تحفه کې یا په کیل کود کې هم دغه شانتې موږ ټوپکې ورکو او تماچې ورکو. موږ د ړوکوالي نه د ماشومانو په سایکي کې د هغې په ذهن کې که نقلي ټوپک او تماچې هغه کېدو. سلامونه او احترامات قدرمنو، د اختر د وړوکي اختر دویمه ورځ ده. لاول خو ټولو ملګرو ته مسافرو ته د اختر مبارکي وایم او په خوا کې مې خورۍ ناست دی عمر شکور را سره ناست دی او در په لاس کې تاسو ګورئ چې دغه ټوپک دی ورسره د اختر د ماشومانو اختر خو دغې چې مختلف کلونې اخلي، خو د پښتنه سیمه کې د بدقسمتۍ نه دغه یو رواج زموږ د بچپن نه دا سټارټ دی چې دلته ماشومانو ته پړوکوالي کې هم په تحفه کې یا په کیل کود کې هم دغه شانتې موږ ټوپکې ورکو او تماچې ورکو. د پښتو هغه یو غزل یو نظم راته رایت شو چې بېکوره شي چې څوک په بېدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. او زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. او د زرکو د کونترو ښکار د نورو مشغله شوه، زما د غرونو باز په توتخورکو پسې ګرځي. نو د بدقسمتۍ نه موږ د ړوکوالي نه د ماشومانو په سایکي کې د هغې په ذهن کې که نقلي ټوپک او تماچې هغه کېدو، بیا د هغې سره د یو بل هغه مقابله کېدو. د تېر 2-3 ورځو نه په پښتنه سیمه کې ماشومانو ته موږ بمونه ورکړي دي او هغه په اختر کې دغه بمان ډزي، بارود ډزي. نو یو طرف ته که موږ وګورو دا خو د خوشحالۍ یو موقع ده او خوشحالي پکار ده چې خلک ومنځي، خو د دې نه د ماشومانو په سایکي باندې او د هغې په ذهن باندې چې د وس نه کم یو خبر راځي چې ټوپک دی او د ټوپک سره مینه ده، نو دا د دی په جرنالیزم کې یو تیوري ده، هغې ته کلټیویشن تیوري وي چې د وس نه دی په ذهن کې دا یو خبره د یو مغز په شانتې یا د یو بیج په شانتې وکرلی شي او هغه چې دا بیا رالویږي نو بیا ډز دی، بیا ټوپک دی. او موږ د بدقسمتۍ نه بیا په ونه باندې خپل رور وجنو، په پټي باندې په پوله باندې او د هغې سره زمونږ روغ خاندانونه چې دي یا زموږ خوشحالۍ چې دي هغه ورانې شي او هغه ته بد نظر ورته ولګي. نو زما تاسو ټولو ته خواست دا دی خپلو ماشومانو سره بېشکه مینه کوئ، بېشکه د هغوی د کیل کود او د هغې د انټرټینمنټ ذریعه جوړېږئ او ذرایع ولې جوړوئ، خو دغه شانتې د دې ټوپکو د دې تماچو د دې نه یې وساتئ او د دې په ذهن کې یو نوې د پرمختګ او د ترقۍ یو نوې آیډیا ولې ورکړئ چې هغه د پین او د قلم یا د ټکنالوژۍ آیډیا ده. ښاد آباد او بریالي اوسئ.